ورځ به زمونږ د کور زنانو هر یوې زنانه د کور د کار سره سره د 15 پارو نواله د 20 پارو پورې د قرآن تلاوت کو هر ورځ. وی د کور د زنانو سیالۍ ته به مې کتل. زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی فضائل اعمال کتاب چی لیکلی دی. ها ارچا کرشتے کنه فضائل اعمال کتاب الله ورله څومره مقبولیت ورکو دی فضائل اعمال کتاب لره. دی بازو ته پکې په یاد شو د دې ډیرو ویلو د وجې نه او د ډیر مقبولیت د وجې نه. نو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی وی چې د رمضان المبارک میاش په شو ما به د کور د ښځو سیالۍ ته وکتلو نو زه به ډیر خوشحاله شوم. وی چې د رمضان میاش په شو نو زموږ د کور زنانو به سیالي شروع کړله په تلاوت کې به سیالي کوله. نو وی زه به ډیر خوشحالېدم چې شکر دی زنانه خو قرآن لولي. وی زمونږ د کور د زنانو به دا معمولو. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وی چې هر ورځ به زمونږ د کور زنانو هر یوې زنانه د کور د کار سره سره د 15 پارو نواله د 20 پارو پورې د قرآن تلاوت کو هر ورځ. وی د کور د زنانو سیالۍ ته به مې کتل. زنانه داسې وې ښه چې 15 چې سړی 10 سپارې د قرآن تلاوت یوې زنانه کړې او ماښام سړي له هغه روټۍ تیارې ماښام سړي له هغه سالن تیارې او 10 پارې د قرآن کریم تلاوت کړې او په 3 ورځې قرآن ختم کړې او تا له روټۍ تیارې. دې روټۍ کې به کم برکت وي. دا روټۍ به حافظان نه پیدا کوي. دا روټۍ به عالمان نه پیدا کوي چې د قرآن تلاوت 15 او 20 سپارې روزانه د قرآن تلاوت. دا به زمونږ د کور زنانه وکړو قرآن تلاس کوي. نارینه و زنانه و تکړه شئ. دا زنانه وي ښه. قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دې مور ولیږو وی ورشه بچیا حفظ وکا استاذ له جمعات ته ولیږو. کورونو کې به داسې میندې وي. اوس خو دې الله رحم وکړي ناظره به علم نه ورځي او چې ورځي نو ډېر په ګرانه به قرآن تلاس کوي. په کمرو کې قرآن نه ښه په برنډو کې قرآن نشته. د اوساني د کوټې نه قرآن ووته قرآن نشته نن په کور کې. ځکه یې کې دومره تصویران لګېدلي چې قرآن هلته ځای نشته دی نه. زمونږ د زنانو په کمرو کې نن د قرآن ځای نشته ښه. څوک یو ځای ته وړي جدا ځای وله جوړ کړی د کمرې نه دا قرآن بار کوي. الله اکبر ځان سره کمره کې قرآن کې ده. نو بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه مور ولېږه ورشه حفظ وکړه د استاذ نه. نو دی چې راغی استاذ ته کېناست په اوله ورځ راغی ښه. نو الله په قطب الدین بختیار کاکی نه جوړو چې د داسې مور بچی و. نو اوس مور وی مولوي صاحب دعا کوه چې بچی مې غټ عالم شي. زه هم غټ عالم بشي خو تا چې په غېږ کې کله ورچولی او دله دې پی ورکول نو ستا سر تور و. دی به اوس څنګه غټ عالم کېږي. دی د کم ځای نه زه غټ عالم کړم. د اوله مدرسه ستا غېږ و نو تی تربیت نه دی کړی نو زه یې اوس څنګه لوی عالم کړم. تا به ماله سم بچی را لېږلی او ما به سم عالم کړی و. تا به ماله سم را لېږلی او ما به تېنه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جوړ کړی و. دا داسې نه و جوړ شوي. نو چې راغی نو استاد ورته وی د اولي سپارې نه به حفظ کو. وی وایه الف لام میم. هغه ورته شروع شو هغه ټوله سپارې ورته په یاد وورو. استاد وی د تخوله پاره یاد ده. وی زه د دویمې نه به شروع وکړو. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم. جو هغه ورته په یاد وورو. وی زه د درېمې نه به شروع وکړو جو هغه هم په یاد وورول. په اوله ورځ راغلی دی مدرسې ته داخلي له چې 4مه شروع کړه جو هغه هم په یاد وورول. چې 5مه شروع کړه جو هغه هم په یاد وورول. 6مه په یاد وورول. 9مه په یاد وورول. 8مه ووروله. 9مه په یاد وورول. 10مه په یاد وورول. 11مه په یاد وورول. 12مه په یاد وورول. 14مه په یاد وورول. 14مه په یاد وورول. 14 سپارې قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه په یاد خپل استاد ته وورول. استاد ورته وی
وای دا 14 سپارې حفظ دي د چا نه کړی. اول ورځ د مدرسې ته راغلی دی. قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ورته وی دا 14 پارې ما د خپلې مور نه یادې کړي دي. 14 پارې ما د خپلې مور نه یادې کړي. نو دا استاد ورته وی قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ته وی ته ورشه، ته واپس لاړ شه. وی ولې؟ وی چې د کوم استاد نه د 14 پارې یادې کړي دي که نه دا سولم د هغه نه یادې که ورشه. تا له استاد کور کې مور پوره ده چې 14 ته یادولې نو دا سوله به تیم یادې کی. نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ورته وی حضرت دا به میم کړي وو خو زما مور ته صرف 14 پارې یادې دي، پاپله ورته یادې نه دي که نه. 14 پارې زما مور ته یادې. وی تا ته څنګه یادې کړي دي؟ ته سبق ته کېنولی وي؟ ته به ناست وې کلاس په لګېدو؟ وی نه، زه چې د پوه شوی م د مور په غېږ کې، نو زه به د مور په غېږ کې وم او مور به مې د قرآن تلاوت کو. نو دا 14 خو ورته یادې وي، نو دا به یې شروع کولی، بیا به یې لوستې، بس چې ګرځېده به جوم به یې لوستې. دا 14 پارې خو هغې ته یادې وي. نو زه به د مور په غېږ کې وم، هغې به دا 14 پارې په یادو لوستلې. حضرت دا مې د خپلې مور نه په غېږ کې 14 پارې یادې کړي دي. نن زما د مور سره جنگ دی، و مور ستا غېږ مدرسه ده او دا وی غېږ ده. زوام دا غېږ نه ده، دا مدرسه ده. دی غېږ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه پکې 14 سپارې حفظ کړی دی. دا د مور په غېږ کې کړی دی. او دا غېږ مدرسه ده. وی دا مدرسه نه ده، زوم بایزید بوستامی په دې غېږ کې تیار شوی دی. وی دا مدرسه نه ده، زوم امام بخاری په دې غېږ کې پیدا شوی دی. مور دا ته څه وایې؟ دا مدرسه ده. مور وی دا غېږ ده. زما دا جګړه ختمه نه شوه. زوم دا غېږ نه ده، دا مدرسه ده. ته چې بچی له پی ورکوي ته به اودس کوي، ته به سر پټی او ته به بچی له پی ورکوي. بیا مال راولېږه وایي د ده نه امام اعظم ابو حنیفه جوړ که. ته بیا ګوره که نه. یو معلم راغی کور، مور ته وایي مورې چې تقریر وکړمه که نه ختم یې کم جویندوان کلمه وایي، بس په مخه خلق مسلمانېږي. وی بچیا دا زما کمال دی. وی دا ستا کمال دی؟ وی آو. وی څنګه؟ وی بچیا یو چې ته رکوټې وي، دا خو اوس ته عالم شوي، ته ډېر رکوټې وي، ته به زما غېږ کې پروت وي. نو چې کله به تا پی خوړل که نه د پویو ضرورت پر راغی، نو ما به ډومبې اودس وکړو. ما په ټول ژوند کې بې اودسه تا له پی نه دي درکړي. یو مې دا پال کړی دی. یو چې وي ته اوس تقریر له وځي که نه، د کوره وځي وی مورې تقریر له ځمه، نو زه کور په مصله ودرېږم، 2 رکعته مونځ وکړم، رب ته لاسم، ربه بچی مې وتلی دی، ربه د بچي په ژبه کې مې اثر پیدا کړي. دا ته تقریر کې او زه کور په مانځه ولاړه یم. ښه بچیه دا زما برکت دی. داسې میندې وي. نو بچی نه به بایزید بوستامي نه جوړېده، د بچی نه به قطب الدین بختیار کاکی نه جوړېده. دم زنان نه دي. خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها په 10مه روژه وفات شوې ده. نن 12مه ده، پرون نابل ورځ 10مه روژه دا د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د وفات ورځ وه. دا هم زنانه وه که نه. نبی علیه السلام د غار حرا نه یو څو ورځې رانغی، نو بیبي خدیجې وی زما چې تپوس یې وکړم. نبی علیه السلام رانغی، زما چې تپوس یې وکړم. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها روانه شوه د نبی علیه السلام تپوس لذي چې ورسېدله غار حرا ته. نبی علیه السلام ورته بیبي خدیجې راغلې وی او وی ولې؟ وی تا تپوس مې کو، تاسو رانغلئ 2-3 ورځې، ما تپوس کو. وی بیبي خدیجې ستا د راتلو نه لږ مخکې جبریل امین راغی، ما ته وی بیبي خدیجه را روانه ده او زه رب العالمین راولېږلم چې بیبي خدیجه راشي، نو ته به ورته ووایي چې بیبي خدیجې رب العالمین په تا باندې سلام وایي. او جبریل امین راته ورسره ده ووایي چې د الله حبیبه ته به ورته زما د طرف نه سلام وایي. ما د الله سلام راوړو او ته به زما سلام بیبي خدیجې ته ووایي چې کله بیبي خدیجه راښکاره شي. دا هم زنانه وه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول اولاد د دې نه شوي سیوا د ابراهیم بچي نه. د ابراهیم بچی نه علاوه نور ټول اولاد د لونه چې وي دا د دې د خېټې مبارکې نه پیدا شوي، دا د دې الوادو. کتابونو لیکلي دي وی دی چې د نبی علیه السلام سره څومره ژوند ایستلی و بیبي خدیجې په ټول ژوند کې په ټول عمر کې
بیبي خدیجه چرته داسې خبره نه ده کړې چې هغه د نبی علیه السلام په طبیعت ښه نه لګېدلي ښه په ټول ژوند کې ښه زنانه دې ته وایي ښه زنانه دې ته وایي ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ذکر کو د دې ذکر به یې ډیر کو د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها خو زنانه یې که نه ته په مخه د دې بوډۍ ذکر کوې وې مشره وه که نه نبی علیه السلام کونډه اغوستې وه بیبي عایشه خو ځوانه وه که نه وی ماله به په چا غیرت نه راتو سیوا د بیبي خدیجې نه چې نبی علیه السلام به په مخه یادونه ویله ما ورته وی د الله حبیبه ته نه وړې د هغې د ذکره په مخه یې ذکر کوې وی ما ته وی چې عایشې ته څه خبرې بیبي خدیجه ما بیبي وه که نه چې ټولې مکې مکرمې ټول مکه مکرمه نه ده چې د مکې مکرمې ټولو خلکو زما نه انکار وکړو نو بیبي خدیجې زما د رسالت اقرار وکړو مړې دا ته څه وایې بیبي خدیجې چې زما د رسالت اقرار کو نو ټولې مکې مکرمې زما نه انکار کو ښه هغې وخت کې بیبي خدیجې زما اقرار کړی دی ښه او ما به زه به بیبي خدیجه د مرګه پورې یادوم ځکه دا زما سهاره وه ما دې ته ډډه وخلې وه دا زما تسلي وه دا زما اسره وه بیبي خدیجه نبی علیه السلام به د مرګه پورې بیا نو چې په ژوند کې ورته داسې خبره نه وه کړې چې د نبی علیه السلام په طبیعت چپه لګېدلې نو ځکه خو اسمان نه جبریل امین راځي د الله سلام راوړي او نبی علیه السلام د جبریل امین سلام وایي دا زنانه نه وه بیبي خدیجه